د سوات په یو ښکلي سیمه کوکارۍ کې کې کاروان تنظیم د علاقې د زلمو لپاره په دویم ځل د لوبو میدان ګرم کړی دی. د KPL د یو تاریخي کامیابۍ نه وروسته KPL سیزن 2 کې نن لومړنی میچ د کاروان ریلیکس او د کاروان زلمو ترمنځ ولوبېده چې راغلي خلکو ترېنه ډېر خوندونه واخیستل. د علاقې ځوانان په یو پلیټ فارم باندې جمع کول، هغوی لپاره د مثبت سرګرمیانو موقع فراهم کول او هغو ته دا موقع ورکول چې هغوی خپل صلاحیتونه رابرسېره کړي. په دې سلسله کې د کاروان دا کاوشونه چې کوم دي دا د ستایش او د سلام وړ دي. او د دې مقصد دا دی چې زمونږ نوجوان نسل د منفي سرګرمونو محفوظ شي او مثبت سرګرمو کې حصه والي. او زه د خپل چیرمن ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی په دې کې ډېره دلچسپي لرله او ټول ملګري پکې ښه په خوشحالۍ سره خپل کردار ادا کړی دی. ډېره خوشحالي محسوسوم چې د ډېر وخت د انتظار نه پس منګه او زموږ ملګري کامیاب شو چې د علاقې د ځوانانو دپاره د یو انټرټینمنټ پروګرام دی د خلکو دپاره د یوت دپاره او دا مشهور خبره چې کم قوم ګرون آباد وي د هغې قومونو اسپزانونه ویراني. خپل کلیوال کاروان په کوششونو سره نن دا ټورنمنټ د غرونو په لمن کې چې دی هغه شروع شو او یقینا ډېر تماشبین راغلي دي او ډېر زیات خوندور میچ شروع دی. KK کاروان د طرفه د KPL سیزن 2 آغاز وشو. دا زموږ د علاقې او د درې د ځوانانو لپاره یو ډېر ښه مثبت سرګرمي ده. KPL سیزن 2 لومړني میچ کې کاروان ریلیکس ټاس وګټه او د بیټینګ فیصله یې وکړه او په مقرر شوي اته اورونو کې شپږ اتیا رنزونه جوړ کړل چې په جواب کې کاروان زلمي دغه ټارګټ پوره نه کړی شو. همدغسې لومړني ګټه کاروان ریلیکس ترلاسه کړه. KL چې د سپورټس چې د ایجوکیشن یوه حصه ده او د دې نه ښه خلک اپکمنګ جنریشن چې زموږ دی هغوی ته فایده ورسي او هغوی په دې کې یو کیپ انټرسټ واخلي او د هغې ډیفرنسیشن وکړي چې یاره KL څه ته وایي، سپورټس څه ته وایي، ایجوکیشن څه ته وایي. نو په دې وجه باندې که موږ سیاسي خلک چې کوم دی که هغوی په دې طریقه باندې لاړ شي مخې ته او د هغې د زموږ سټوډنټ لپاره څه پروموشن وکړي، څه پروموټ کړي، سپیشلی د دې علاقې چې کوم MPA دی هغه څه وکړي، نو دا به زموږ د اپکمنګ جنریشن لپاره ډېره غټه فایدې خبرې شي. په دې ټورنمنټ کې د کوکارۍ، جامبیل، ډنګرام او د پرونۍ سره تعلق لرونکو لوبغاړو شرکت کړی دی. ټول اته ټیمان یې په دوه پوله کې تقسیم کړي دي. په لومړنۍ ورځ یو او د سبا نه بعد دوه ټیمان لوبېږي. د لومړنۍ ورځې د میچ د کتو لپاره د علاقې او د بهر نه راغلي خلکو ډېر په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دې موقع مشر میلمه ډاکټر محمد اقبال پاسون یو سره د خبرو ترو په وخت وي. په آل اوور دی ورلد کې سوشل اکټیویټیز د دې لپاره چې یار د خلکو گروت اپ پیو شي، هغه ایجوکیشن وایز، صحت وایز. نو په دې غرونو علاقه کې او په دې سیمه کې دا اکټیویټیز کول چې دي نو دا د بهادر خلکو کار دی. دا کاروان مطلب دا دی چې یار روان زما سره بډې شي خلک زی نو هغه په دې باندې چې یار په ایجوکیشن سایډ به زی، د کیل په سایډ باندې به زی. زه ستاسو د دې کیمرې په سترګه باندې د ټول سیمې ته دا خبره کومه چې د دې کاروان سره په مختلف توګه باندې مرسته وکړي چې د ایجوکیشن په دې غرونو سایډ باندې هم ورکړي او پلس ورسره زمونږ د کم چې سوشل اکټیویټیز دي د کیل کود په باره کې چې دا هم وکړي. نو په کار دا ده چې یاره لکه مونږ ټول په دې کې خپل هغه حصه ورکو او د دې د کاروان د واقعي مونږ د دې حصه جوړه شو زموږ سره دا نوې کول او دا مشران کشران زموږ سره روان شي په دې کاروان کې. د خوندورې مقابلې نه وروسته د کمیټې ممبرانو په ښه بالنګ کولو باندې فلک نور ته مین اف د میچ ایوارډ ورکړو. فلک نور په خپل اورونو کې څلور کسان آوټ کړي وو چې پکې یو هیټریک هم شامل و. د KPL سیزن 2 افتتاحي میچ مشر میلمه ډاکټر محمد اقبال ایګل ته د KK کاروان چیرمن په ذمه الله خانجي یادګاري ایوارډ ورکړو چې ورته د غرونو په لمن کې د خوندوره د لوبو میله یاد ساتي. هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت پای ته رسید. راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره خپل رور سمادان جمله اجازه راکړي. په لوی الله مسپارم د الله پامان.